Hi guys, Assalamu alaikum. Welcome back to level 3 topic from Intercom 3. In today's video we have a topic which name is infinitive. په نننۍ ویډیو کې به تاسو ته زه وایم چې infinitive مونږ ولې استعمالو او د دې مونږ سره څه اهمیت دی په سپیکینګ کې. صحیح شو؟ نو راځئ چې شروع کړو خپله ویډیو. ښه ګورئ څنګه چې تاسو په سکرین باندې کتی شئ. پیله مونږ وایو چې why do we use infinitive. هغې نه پس به مونږ د دې پلیسمنټ آف infinitive وایو چې infinitive مونږ چېرته استعمالولی شو. او دریم چې مونږ سره کوم دی هغه دی کانټس آف infinitive. د infinitive آل کانټس چې دی هغه غونډ به زه تاسو ته ښیم. انشاءالله دا ویډیو کتو نه پس به تاسو ته بالکل اجت نه راځي چې تاسو دماغ کې څه امبیګیویټي پاتې شي چې what is infinitive. ځکه چې هر څه زه په دې ویډیو کې کلیر کوم. که تاسو دا ویډیو ګورئ نو تاسو ډېر لک کیئ. ښه په سکرین باندې تاسو کتی شئ انفینیټیو هیډینګ دی. صحیح ده. د دې ما یو کوېشن تاسو ته لیکلی کوم چې تاسو ته په ایگزامز کې ګرامر سیکشن کې راتلی شي چې why do we use infinitive and what is infinitive, what is purpose of using infinitive. صحیح شو؟ دا ډیفرنٹ ټایپ آف کوېشنز دي. دا تاسو ته په دې صورتحال کې راتلی شي. دلته ما تاسو ته یو سمپل کوېشن لیکلی چې why do we use infinitive. ګورئ د دې ما آنسر تاسو ته څه داسې لیکلی whenever we want to give two or more than two ideas in a one sentence therefore we use infinitive. د دې مطلب دی کله چې هم سنټنس کې مونږ یا دوه یا دو نه زیات آیډیاز ورکو. صحیح د هغې لپاره مونږ څه لګو؟ مونږ به هغې لپاره انفینیټیو استعمالو. انفینیټیو به لګو. اوس انفینیټیو څه شی دی ګورئ ورته. د دې اګزامپل پیله وګورئ چې دوه یا دو نه زیات آیډیاز مونږ سنټنس کې څنګه ورکولی شو. شي لایکس ټو پلی هاکی. پدې کې مونږ سره دوه آیډیاز دي. تاسو ګیس کوئ چې پدې کې څنګه مونږ سره دوه آیډیا دي. که تاسو ته نه معلوم هغه د تام زه خیمه وګورئ. شي لایکس هغه خوښوي. څه خوښوي؟ دا مونږ سره یو آیډیا ده چې هغه خوښوي. صحیح شو؟ ټو پلی هاکی هغه څه خوښوي چې هغه هاکی گیم چې کوم دی هغه وکړي. صحیح ده. هغه خوښوي یو آیډیا چې هغه گیم وکړي، هاکی گیم وکړي، دوه آیډیا. نو امید کوم چې دا کلیر شو چې why do we use infinitive. ښه ګورئ پدې کې مونږ سره پیلنی پوینټ دی 2 plus verb 1 which plays function as a noun is called infinitive. د دې مطلب دی چې کله مونږ سره 2 plus verb 1 راشي نو دغه مونږ سره infinitive دی. خو د دې چې کم کردار دی په سنټنس کې هغه به as a noun وي. صحیح شو؟ as a noun به وي نو هغې ته مونږه infinitive وایو. تاسو ته ما مخکې پلیسمنٹ آف انفینیټیو کې تاسو ته ما ډسکس کړی خو اوس هم تاسو له یو اگزامپل در کوم ستاسو په احتیا دپاره. صحیح شو؟ ګورئ ورته اگزامپل ته ګورئ. to wash dishes is good for health. ما تاسو ته وایي چې انفینیټیو مونږ سره 2 plus verb 1 وي. په دې کې مونږ سره 2 plus verb 1 کم یو دی to wash. دا to wash چې دی 2 او wash دا مونږ سره انفینیټیو دی ځکه چې مونږ سره 2 دی او 2 نه پس مونږ verb 1 لګولی یعنی د verb first form لګولی نو دې ته مونږ انفینیټیو ویلی شو. دا to wash چې دی دا ما as a subject لګو خو دا دلته په دې سنټنس کې مونږ سره یو رول ادا کوي هغه as a noun ادا کوي. تاسو ته ما په سبجیکټ کې ویلي چې سبجیکټ مونږ سره څه شوي، آبجیکټ څه شوي او روټ څه شوي. دې باره کې ما تاسو له یو سپریټ ویډیو جوړه کړې وه. ما تاسو ته هر سال ته کلیر کړی و. دلته هم تاسو ته لږ آیډیا در کوم چې سبجیکټ وایي پیلنی پوینټ په سبجیکټ کې دی ډوور آف ان ایکشن is called subject یا something or someone that we talk about is called سبجیکټ. نو پدې کې مونږه ټو واشو لګو. د دې مطلب دغه دی د لوښو انځلو باره کې مونږه خبره کوو. دا دلته ایز ا ناون مونږ سره ادا شو. تاسو اوس هم کنفیوز یې انشاءالله مخکې کم چې پلیسمنټ آف انفینیټیو دی په هغې کې ما هر څه کلیر کړي دي. صحیح ده. ګورئ ورته ښه بل پوینټ ته ګورئ. ټو از ان انفینیټیو مارکر. د دې مطلب دی کله چې هم زموږ سره په سنټنس کې 2 plus verb 1 راشي نو دا 2 چې کم دی دا پریپوزیشن دې ته مونږه انفینیټیو مارکر وایو. صحیح شو؟ ایز ا ګرامیټیکل مونږه دې ته infinitive مارکل وایو. ښه بل پوینټ ګورئ. a word which is used before infinitive is called infinitive verb. infinitive خو تاسو پیژندو چې infinitive څه ته وایي. 2 plus verb 1 ته مونږه infinitive وایو. دې نه مخکې چې به مونږ سره کم ورب لګي که نه مین ورب نو هغه مونږ سره infinitive verb کنسیډر کیږي. ګورئ اگزامپل ته I like to eat an apple. پدې کې مونږ سره مین ورب کم یو دی. پدې کې مونږ سره چې کم دی هغه دی لایک. دا مونږ سره یو ورب دی. د دې سیکنډ او ټرډ فارم کې به مونږه ای ډي لګو. صحیح شو؟ دا مونږ سره ریګولر ورب دی نو دا به دلته مونږه کنسیډر کوو انفینیټیو ورب. هغه ځکه چې دا مونږ سره انفینیټیو نه پیله لګولی نو دا مونږ سره یو پوینټ دی. ښه امید کومه چې دا کلیر شو چې why do we use infinitive. هغې سره ما تاسو ته صف پوینټونه وښول چې هغه بېحد ضروري دی. اوس راشو پلیسمنټ آف انفینیټیو ته. په دې کې پیلنی هیډینګ مونږ سره دی. ښه پیلنی پوینټ ګورئ. when infinitive comes at the beginning of a sentence its function as a subject.
تاسو ته ما وختیم اگزامپل درکو چې to wash dishes is good for health. الته مونږه انفینیټیو ولګو خو مونږه ولګو په بیګیننګ کې صحیح شو ایز ا سبجیکټ مونږه ولګو. نو دلته مونږه دا خبره کوو چې کله مونږ سره انفینیټیو په سر کې راشي نو دا به مونږ سره ایز ا سبجیکټ استعمالیږي. خی ایگزامپلز ته ګورئ ټو ایټ بنانا از یوزفل فار هیلث. په دې کې مونږ چې کم دی انفینیټیو تاسو ته زه ټیم در کوم چې انفینیټیو په دې کې کم یو دی او تاسو بالکل ټیک وي. په دې کې مونږ سره چې کم انفینیټیو دی هغه دی ټو ایټ ځکه چې انفینیټیو مونږ 2 پلس ورب 1 ته وایو دا مونږ سره انفینیټیو دی صحیح شو. په دې کې دا مونږ سره دلته ایز ا سبجیکټ استعمال شوی دی یعنی ایٹ د بیګیننګ اف ا سنټنس مونږ سره استعمال شوی. د دې ایگزامپل مطلب دی صحت دپاره کیلې خوړل انتهایی فایدهمند دي. خبل heading ته ګورئ as an object. Point ته ګورئ when it comes directly after the main verb it has a function as an object. د دې مطلب دی چې کله مونږ سره دا انفینیټیو چې کم دی دا مونږ سره مین ورب نه پس راشي فورن بعد راشي نو دا به مونږ سره ایز ان آبجیکټ استعمالیږي. دا به مونږ سره دلته ایز ان آبجیکټ وي صحیح شو. هغه څنګه ګورئ ورته ښه تاسو ته خو ما ووي که نه چې په سنټنس کې مونږ سره کم مین ورب دی هغه مونږ سره دی کم چې سبجیکټ نه پس ډایرکټي راشي نو هغه مونږ سره په سنټنس کې مین ورب وي. دلته مونږه مین ورب نه پس انفینیټیو لګولی کم چې مونږ سره دلته ایز ان آبجیکټ استعمال شوی. دې نه بره ما تاسو ته وي چې ایز ا سبجیکټ خو دلته مونږ سره ایز ان آبجیکټ استعمال شو. ګورئ ایگزامپل ته آئی وانٹ ټو گو دی. د دې مطلب دی میں وہاں جانا چاہتا ہوں. په دې سنټنس کې مونږ سره مین ورب کم یو دی او تاسو ټیک وي. په دې کې مونږ سره وانټ چې کم دی دا مونږ سره مین ورب دی. دې نه پس مونږه انفینیټیو لګولی کم چې دی ټو گو. نو امید کوم چې دام کلیر شو چې ایز ان آبجیکٹ دا خو ایز ا سبجیکٹ او ایز ان آبجیکٹ شو خو اوس مونږ لګو آفټر ا پریپوزیشن. پریپوزیشن څه شی دی دې باره کې ما تاسو ته پارټس اف د سپیچ کې خولی وذ د ډیټیل. ښه ګورئ هیډینګ ته آفټر پریپوزیشن I'm about to go to UK. په دې سنټنس کې مونږ سره پریپوزیشن کم یو دی او تاسو ټیک وي اباوټ چې کم دی مونږ سره په دې کې ایز ا پریپوزیشن استعمال شوی. دې نه پس مونږه انفینیټیو لګولی کم چې مونږ سره ټو گو دی. د دې ایگزامپل مطلب دغه دی چې زه UK ته روان یم دا مونږه آفټر ا پریپوزیشن هم لګولی شو کم چې په دې سنټنس کې مونږ سره و اباوټ. بل هیډینګ ته راشئ آفټر ا ناون دا مونږه ناون نه پس هم استعمالولی شو. ګورئ ایگزامپل ته آئی هیو ا بک ټو ریډ. په دې کې مونږ سره ناون کم یو دی او په دې کې مونږ سره بک چې کم دی هغه ناون دی. هغه څنګه تاسو ته ما کله چې پارټس اف د سپیچ خوله په هغې کې ما تاسو ته ویلي چې ناون از ا نیم اف پرسن پلیس تھنګ صحیح شو. نو دې ته مونږ وایو ناون. په دې کې مونږ سره ناون کم یو دی بک په دې کې مونږ سره ناون دی نو هغې نه پس هم مونږه انفینیټیو لګولی. ګوره ټو ریډ آئی هیو ا بک ټو ریډ د دې مطلب دی ما سره ویلو دپاره یو کتاب دی. ښه بل هیډینګ ته ګورئ آفټر ان ایڈجیکټیو. ایگزامپل ته ګورئ اٹ از امپورټنٹ ټو لرن انګلیش. په دې کې مونږ سره ایڈجیکټیو کم یو دی او تاسو بیا ټیک وي په دې کې مونږ سره امپورټنٹ چې کم دی هغه مونږ سره ایڈجیکټیو دی او امپورټنٹ نه پس چې کم دی مونږه انفینیټیو لګولی ټو لرن صحیح شو. نو دا مونږه دلته آفټر ان ایڈجیکټیو استعمال کو. ښه بل هیډینګ ته ګورئ آفټر انډیفیننٹ پروناون. ایگزامپل ته ګورئ آئی هیو سمثینګ ټو پلی وذ. په دې کې مونږ سره انډیفیننٹ پروناون کم یو دی هغه مونږ سره سمثینګ دی صحیح شو. هغې نه پس هم مونږه انفینیټیو لګولی ټو پلی. ښه بل ایگزامپل د ګورئ اٹ هیز نتھنګ ټو ډو وذ دس. په دې کې مونږ سره انډیفیننٹ پروناون کم یو دی هغه مونږ سره نتھنګ دی صحیح شو. دې نه پس هم مونږه انفینیټیو لګولی ټو ډو 2 پلس ورب 1. په دې کې مونږ سره یو دوه هیډینګز داسې و چې هغې باره کې به زه سپریټ یو ویډیو جوړوم په هغې کې به تاسو ته زه هر څه کلیر کوم. هغه مونږ سره دی آیم اباوټ ټو گو ټو یو کې. دا مونږ سره یو سټرکچر دی کم چې مونږ ته نیر فیوچر ښیي صحیح شو. دې باره کې به انشاءالله زه ویډیو جوړوم. او بل مونږ سره دی انډیفیننٹ پروناون. انډیفیننٹ مطلب دی نامعلوم. دا پروناون څه ته وایي پروناون وی یوز انسټیډ اف ا ناون صحیح شو. تاسو ته ما دا پارټس اف د سپیچ کې ویلو انډیفیننٹ پروناون باره کې به زه یو سپریټ ویډیو جوړوم د دو بزو طریقه کار تاسو ته ښیم چې دا مونږ څنګه استعمالولی شو. ښه پلیسمنټ اف انفینیټیو کې مونږ سره بل هیډینګ دی آفټر ډبلیو ایچ ورډ. ډبلیو ایچ ورډز کم یو دي تاسو فلحال په دماغ کې دا کړئ چې ډبلیو ایچ ورډز مونږ ویلی شو هر هغه ټکي ته چې هغې په سټارټ کې مونږ سره ډبلیو ایچ راغلی وي. لایک وایز ویر وین وټ وچ ایټسټرا. نو تاسو ته چې ما کم ورډز وي د دې په سټارټ کې مونږ سره ډبلیو ایچ دی صحیح ده. دا ډبلیو ایچ نه سټارټ کیږي نو دې ته مونږه ډبلیو ایچ ورډز ویلی شو. د دې ایگزامپل ته ګورئ آئی ایم ناٹ شور وټ ټو ډو. په دې کې مونږه انفینیټیو لګولی دی هغه مونږه لګولی کم ځای
what نه پس مونږ لګولې لکه چې پدې کې مونږ سره WH word چې کوم دی هغه دی what نو هغې نه پس مونږ to do لګولې خبل هیډینګ ته ګوري نیگیټیو انفینیټیو پدې کې به اوس مونږ نیگیټیو وایو چې نیگیټیو مونږ څنګه جوړولی شو د انفینیټیو نه صحیح ده ګورئ اگزامپل ته I told him not to inform us دا مونږ سره یو طریقه ده یو سنټینس دی چې دا مونږ نیگیټیو د دیس جوړولی شو پدې کې چې ما کم ناټ لګولی هغه ما انفینیټیو نه پیل لګولی پدې کې مونږ سره انفینیټیو کم یو دی تاسو ګیس کوي او تاسو ټیک وي ټو انفارم دا چې کم دی پدې کې مونږ سره انفینیټیو دی دې نه مخکې مونږ ناټ لګولی دا مونږ سره یو طریقه ده چې مونږ ناټ دې خوا لګولی شو صحیح شو یعنی نیگیټیو سنټینس مونږ په دې طریقه جوړولی شو دا مونږ سره پیلنۍ طریقه ده دویم اگزامپل ته ګورئ I told him to not inform us پدې کې چې ما کم ناټ لګولی هغه ما انفینیټیو منځ کې لګولی یعنی ټو پلس ناٹ پلس انفینیټیو دا ما لګولی نو دا مونږ سره دویمه طریقه شوه چې مونږ درې نیگیټیو انفینیټیو داسې جوړولی شو دا شوه دویمه طریقه دویم اگزامپل ته ګورئ I didn't tell him to inform us پدې کې چې ما کم ناټ لګولی هغه ما آفټر اگزیلیري ورب نه پس لګولی کم چې مونږ سره دی ډیډ پلس ناٹ ما لیکلی دا ما کنټریکشن فارم کې لیکلی نو دا مونږ سره شو ډینډ نو دا مونږ سره دویمه طریقه ده چې مونږ نیگیټیو انفینیټیو جوړولی شو ښه په دې نیگیټیو کې مونږ سره یو بل پوینټ دی هغه وګورئ نیگیټیو آر سم ټایم پاسبل ان بوث پارټ آف ا سنټنس د دې مطلب دی زموږ په سنټنس کې دوه پارټس کیدی شي او مونږ سره دا پاسبل ده چې مونږ دواړو کې ناټ ولګو اگزامپل ته ګورئ I can't promise not to be late په دې کې مونږ سره دوه پارټس دي صحیح شو to be late دا مونږ سره یو سیپریټ پارټ دی او I can't promise دا مونږ سره یو سیپریټ پارټ دی په دې کې مونږ ناټ لګولی خو ناټ هم دوه ځل لګولی وګورئ I can't دا مونږ سره اصل کې can not دی خو ما دا کنټریکشن کې لیکلی دا شو I can't پرومیس صحیح شو پرومیس نه پس ما دوباره ناټ لګولی نو په دې سنټینس کې مونږ سره دغه پاسبل دی چې مونږ دوه ځله ناټ ولګو بل اگزامپل ته ګورئ انفینیټیو جوائنډ بای کنجنکشن ګورئ پوینټه انفینیټیو کین بی جوائنډ بای بٹ and or then د دې مطلب دی but and or then دا چې مونږ سره کم کنجنکشن دی مونږ سره دا پاسبیلیټي شته دی او مونږ دا جوائن کولی شو انفینیټیو مونږ جوائن کولی شو with the help of these conjunction پیلنی اگزامپل ته ګورئ I want to watch and to play hockey پدې کې مونږه دا انفینیټیو جوائن کړی with the help of and دا وګورئ دې سنټینس ته I want to watch and to play hockey د دې مطلب دی زه هاکي چې دا کم گیم دی دام کول غواړم او زه یو شی کتم غواړم یعنی ټي وي میوي کته غواړم په هغې کې به یو پروګرام وي هغه هم کتل غواړم یعنی زه دواړه کارونه کول غواړم نو دلته مونږه انفینیټیو جوائن کو with the help of conjunction هغه مونږ سره و and ښه ملګرو ګورئ په دې سنټینس کې ما دلته کمپیریزن کړی صحیح شو سینس دغه سنټینس چې کوم دی دا مونږ سره یونیک دی دې باره کې به زه یو سپریټ ویډیو جوړوم کمپیریزن ډیګریز په دې کې مونږ سره څلور ټایپ آف ډیګریز دي صحیح شو هغه به تاسو ته زه په ډیټیل کې ښیم خو سینس د دې اگزامپل مطلب چې کم دی هغه مونږ سره یونیک دی نو د دې زه غواړم چې مطلب هم تاسو پیژنئ د دې مطلب دی چې زه هاکي په ځای فوټبال کول غواړم دا ساکر چې کم دی دا مونږ فوټبال لوبې ته ویلی شو صحیح شو او هاکي خو تاسو پیژنئ چې هغه څه ته وایي نو دلته کور شو زمونږ پلیسمنٹ آف انفینیټیو آل پلیسمنٹ آف انفینیټیو مونږه کور کو صحیح شو اوس راځو کاینډز آف انفینیټیو ته چې مونږ سره کم کم قسمونه دي او مونږه دا څنګه استعمالولی شو ښه کاینډز آف انفینیټیو کې پیلنی پوینټ ګورئ وین وی هیو ان آبجیکټ آفټر انفینیټیو از کالډ فل انفینیټیو د دې مطلب دی کله چې مونږه انفینیټیو نه پس مونږ سره یو آبجیکټ وي صحیح شو نو هغې ته مونږه فل انفینیټیو وایو فل انفینیټیو هغه څنګه ګورئ اگزامپل ته I forgot to bring books دې کې مونږ سره انفینیټیو کم یو دی او تاسو ټیک وي to bring دا to bring چې کم مونږ سره دی دا مونږ سره انفینیټیو دی دې نه پس مونږه آبجیکټ لګولی هغه مونږ سره کم یو دی بوکس نو دې سنټینس ته مونږه فل انفینیټیو ویلی شو ښه بل اگزامپل ته ګورئ بیر انفینیټیو اوس دا بیر انفینیټیو څه ته وایي ګورئ when in bare infinitive we do not use to before verb it is commonly used in causative verbs د دې مطلب دی په دې bare infinitive کې چې زموږ کم سنټینسز وي په هغې کې مونږ to نه لګو صحیح شو هغه ولې نه لګو هغه ځکه نه لګو
چې دا مونږ سره کامنلی یوز شوی دی په کازټیو ورب کې، یعنی دا ټو مونږه هغه وربس کې نه لګو کم چې مونږ سره کازټیو وربس وي. هغه څنګه ګورئ تاسو ته چې کله ما وربس باره کې وي نو هلته ما تاسو ته آل ډیټیل درکړی چې ویچ کاینډ آف وربس ډو وی هیو. نو هلته ما تاسو ته کازټیو وربس هم ویلو، خو انشاءالله دې باره کې به زه یو سپریټ ویډیو جوړوم په کم کې چې به زه کازټیو ورب خالي ډسکس کوم. دلته مونږه ټو نشو لګولی. ګورئ ورته I made Ali work hard. کته لګې هم لګولی شي مطلب به ورکوي، کته نه لګې نو لا به خوي، چې نه لګې که نه نو دا مونږ سره کازټیو ورب دی، دا مونږ سره ګرامیټیکلی بالکل صحیح کنسیډر کیږي. که تاسو لګوئ نو بالکل به غلط وي، ګرامیټیکلی ستاسو سنټینس به بالکل غلط وي. هغه ځکه چې دلته ما کازټیو ورب لګولی. I made دا میډ چې کم دی دا مونږ سره کازټیو ورب دی، صحیح شو. I made Ali work hard. ته دلته ټو ورک هارډ هم لګولی شي، خو په سپیکینګ کې خالی دغه شی پاسیبل دی، په رایټینګ کې دغه نه دی پاسیبل، صحیح شو. ښه بل هیډینګ ته ګورئ ایوریج انفینیټیو. اوس ایوریج انفینیټیو څه ته وایي ګورئ. ان دس کیس وی ریموو ورب. دې نه مخکې چې مونږ کم دی بیر انفینیټیو وي په هغې کې مونږه ټو نه لګو، او په دې ایوریج انفینیټیو کې مونږه ورب نه لګو. هغه څنګه ګورئ ورته اگزامپل ته I like to play hockey, he likes to. ګورئ په دې کې he likes to دا زمونږ چې کم سیکنډ سنټینس دی، دلته ما سنټینس په ټو باندې ختم کړی دی ځکه چې دا مونږ سره انډرسټوډ دی که نه چې I like to play hockey. زه هاکي کول غواړم خو هغه هم کول غواړي. بیا مونږ سره ضروري نه ده چې مونږه پلی هاکي ولګو ځکه چې دا مونږ سره انډرسټینډیبل دې باره کې مونږ ته پته لګي. ښه بل هیډینګ ته ګورئ سپلټ انفینیټیو. اوس سپلټ انفینیټیو څه ته وایي؟ د دې ما تاسو ته یو بیسک سټرکچر لیکلی، هغه مونږ سره دی 2 پلس ایډ ورب پلس ورب 1، صحیح شو. دا مونږ سره سټرکچر دی، مونږ سره هم په دې باندې سپلټ انفینیټیو جوړیږي، یعنی مونږ سره به پیله 2 لګي، هغې نه پس به ایډ ورب لګي. ایډ ورب مونږ څه ته وایو دې باره کې ما تاسو ته ویلي کله چې ما پارټس اف د سپیچ ویډیو جوړولی، صحیح شو. آل ټایپس ما تاسو ته د ایډ ورب ویلي، هغې ایډ ورب نه پس به مونږ ورب 1 لګو. دا مونږ سره بیسک سټرکچر دی. ګورئ ورته He wants to quickly speak. پدې کې مونږ سره ایډ ورب کم یو دی، او تاسو ټیک وي. پدې کې چې مونږ سره دا کویکلی کم دی دا مونږ سره ایډ ورب دی. وګورئ ټو سپیک دې منځ کې ما کویکلی لګولی، خو تاسو به اوس کنفیوز یئ چې دا مونږ سره څنګه ایډ ورب دی کویکلی. تاسو ته ما ایډ وربز آف ټایپ کې ویلي چې دا مونږ سره ایډ وربز آف مینرز دی، صحیح شو. کم چې مونږ ته انداز ښایي چې دا ایکشن کیږي خو څنګه کیږي، زر کیږي، سلو کیږي، لکه پدې کې مونږ سره انداز ښودلی کیږي. نو پدې کې دا کویکلی چې کم دی دا مونږ سره ایډ ورب دی، او دا مونږه لګولی انفینیټیو منځ کې 2 پلس سپیک دی په منځ کې مونږه کویکلی لګولی. ښه بل هیډینګ ته ګورئ 2 پلس ورب 1. دا هیډینګ چې کم دی دا مونږ سره یو داسې سنټینسز دی. پوینټ ته ګورئ اٹ از آلسو یوزډ ان سم فکس فریزز. د دې مطلب دی دا 2 پلس ورب 1 چې کم دی دا مونږ سره باس ټایم په فکس فریزز کې هم استعمالولی شو. مونږه فکس فریزز هغه وي چې هغه مونږ سره فکس وي، هغې کې مونږ سره چینجز نشي کیدی. اگزامپل ته ګورئ ټو بی آنیسټ. دا چې کم دی مونږ سره دا مونږ سره یو فکس فریز دی، تاسو به ډېر ځل اورېدلی وي، او که تاسو نه وي اورېدلی انشاءالله زما ویډیو کتو نه پس به تاسو دغه شی بار بار اورئ. ټو بی آنیسټ د دې مطلب دی که رښتیا را باندې وینو، خو په دې کې مونږه انفینیټیو لګولی 2 پلس honest 2 plus or 1 دې منځ کې مونږه بی لګولی. دا مونږ سره فکس فریز دی، په دې کې مونږه هیڅ چینجز هم نشو کولی. دې کې مونږ سره بل اگزامپل دی to get back to the work. to get back to the work په دې کې مونږه انفینیټیو لګولی to work. د ورک منځ کې مونږه آرټیکل لګولی کم چې دا دی دا مونږ سره یو فکس فریزز دی، صحیح شو. نو امید کومه چې هر څه تاسو ته کلیر شو. انشاءالله دا ویډیو چې تاسو وکته که نه تاسو بالکل په انفینیټیو باندې A to Z پوه شوئ، ځکه چې ما تاسو ته آل کاینډز آف انفینیټیو هم ووی، او مونږه پلیسمنټ آف انفینیټیو هم ووی، او مونږه دا هم ووی چې وای ډو وی یوز انفینیټیو. که ستاسو دماغ کې اوس هم څه کویشچن وي نو تاسو مانه بالکل په کمنټ سیکشن کې تپوس کولی شئ. که تاسو دا ویډیو یار څه هم تیز زده کړي نو خامخا ریاکشن خو راکئ چې تاسو دا ویډیو لایک کړه یا شیر کړئ نورو ملګرو سره شئ ده چې هغو ته هم څه فایده والي. انشاءالله په بله ویډیو کې میلاویږو. تر هغه ټیمه پورې خپل خیال ساتئ. خدا حافظ، والسلام.